په کوم کال د زه د کوره چې د نه مو دا بشي خرابېږي علاقېږي د بیمارتیا د لاسه نو دا د بیمارۍ پیټه چې کوم دی دا به ډېر زیات دروند شوی دی ما سره مرسته وکړئ دا پیټه یې را سره اوچت کړئ په دې کې زما سره امداد وکړئ شکر مرض دی او هېڅ صدارک زموږ نه لګي له پاسه کوټه باندې پترې و هغه خرڅ کړي دي او ځمکه و هغه خرڅ کړي دي زما پلار باندې خرڅه دي او یو نه خرڅ کوو بل نه نور مونږ څوک نه راکړي چا د دوا نه وس کېږي چا د مطلب دا د مالي مرسته وس کېږي نو زه دا نه یم چې ما سره د نقد میلو شوی د وجې ما له څوک رانه کړي د هر څه چې وس چې کېږي ما وزیر اعلی صاحب ته پکې هم درخواست پیش کړی و نو ما وی چې لکه زما د زوی ستنې سرکاري شي پیسې څوک مطلب دا د لږ ډېرې راکړي زموږ پرې ګزاره روانه شي زما ډېره زیاته غریبي ده او ډېر مجبوره یم که نه ما میډیا ته دا بیان نه شو ورکولی په 4 ورځ باندې زه شرمېدم خو چې زه وس مې ختم شو نو د هغه نه وروسته مې میډیا ته دا بیان ورکړو اوس صبر زما نور وس دس نشته څه چې زما سره وه زما نه ټوټل تل دي نور زما هېڅ د خدای په چاره زما وس نه راځي مطلب دا دی که زما دا یو ګوده څوک اخلم زه یې هم خرڅوم که زما په دې بدن کې څه قیمتي هغه یې خرڅوم د ماشومانو دپاره دوی ژوند پرې بچ شي خیر دی که زه مړ شم او دوی پرې بچ شي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو زه یم وحید الله خان ګرانو ملګرو دا کوم ځای کې چې زه ناست یم دا د غر یو سر دی دا د غر داسې سر دی چې د دې نه نور بره بیا کورونه نشته او نه غر شته دا بالکل د غر سر دی دا غر دا سر چې دی دا په سوات خوازخیله بیا یونین کونسل شین بارګین کې سانګړی نومې کلی دی د سانګړی سر دی دلته کې زه ناست یم او د غربت او د افلاس د یو نوي داستان سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم زما سره په څنګ کې ناست طارق عزیز د ډېر وخت نه زموږ سره رابطه کوله او کله چې زه دې ځای ته اوس راورسېدم څه ځای کې په ګاډي کې څه ځای کې پیاده بیا آخر کار څه نیمه ګنټه مونږ په پیاده بره راوختو نو دلته کې راورسېدو او طارق عزیز کله واقعه چې ما واورېده او د داستان چې ما واورېدو نو زه بالکل د الفاظو نه لاچار شوم ما سره داسې الفاظ نشته چې زه د طارق عزیز کیسه تاسو ته په خپله بیان کوه یو کس کله چې د غربت سره مخ د ژوند ډېر زیات ګران او بیا د په ماشومانو کې بیماریانې راښکاره شي او د علاج نشي کولی نو زه وایم زما په خیال دا د دنیا ټول نه هغه یو سټیج دی هغه آخري منطبق دی چې د دې نه مخکې بیا انسان بالکل لاچاره شي څه هم نشي کولی د طارق عزیز دا 2 ماشومان یو احسان علي او دا بله نازیه دا احسان علي د 12 کالو دی او نازیه د 10 کالو ده دا نه واړه ماشومان به تاسو نه لیدلی چې دا په شوګر کې مبتلا دي د 15 کالو نه دا دواړه ماشومان چې دي په شوګر کې مبتلا دي دا د دوی په لاسو کې د چیټونو دا ډېر لږ دي نور هم ډېر زیات دي دا یو پنډ دی نیولی دی دا د دوی ټیسټونه دي د دوی دوايانې دي او د دوی ستنې دي دوی تقریبا د میاشتې د دې دواړو باندې د 30,000 روپو انجیکشن صرف دوی لګوي او که دا انجیکشن یو ورځ یا یو ټایم هم دوی ته میلاو نه شي نو دا ماشومان بېهوشه کېږي د طارق عزیز زما تمهید لږ غوندې اوږدېږي خو د طارق عزیز په دې کور کې موجود هر شی خرڅ کړی دی د ده سره په لاس کې چې څه هم و هغه هر څه د خرڅ کړي دي د دې نه علاوه د ده په کور باندې بره دا غریزه علاقه دلته پترۍ خلک لګوي پترۍ چې کومې لګولې وې هغه هم اوس راکوزي کړي دي څه ورځې مخکې هغه هم د ماشومانو د انجیکشنو دپاره خرڅې کړي دي او اوس ورسره هېڅ نشته دا کوم وړوکې غوندې یو کوټه غوندې کور چې دی په دې کې چې موږ ناست یو دا کور یې هم ګاڼه کړی دی دا یو کس سره په دې 3 لک روپۍ اخیستې دي هغه هم په دې ماشومانو باندې لګولي دي دا کور یې هم اوس موږ دا ویلی شو کېدای شي چې دا خپل نه ولې چې د دې په سر باندې 2 روپۍ اخیستې دي طارق عزیز سره زه خبرې کوم چې د ده ژوند کې دومره مشکلات څه مشکلات دي دې وخت کې السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر جی څنګه حال دی خیر طارق خیر دی سر جی تاسو برابر یې دا راته ووایه چې څه د سره په دې ماشومانو څنګه ولګېدل دا ماشومان کله نه بیمار دي دا ماشومان 6 کاله کېږي چې دا په شوګر بیمار دي شوګر مریضان دي نو مولا مطلب دا د خپل دا کور مې هم خرڅ کړلی ځمکه مې هم خرڅه کړله او کور له پاسه پترۍ وه مې هم خرڅه کړله په دې ماشومانانو مې لګول ده اوس صبر زما نور وس دس نشته څه چې زما سره وه زما نه ټوټل تل دي نور زما هېڅ د خدای په چاره زما وس نه راځي مطلب دا دی که زما دا یو ګوده څوک اخلم زه یې هم خرڅوم که زما په دې بدن کې څه قیمتي هغه یې خرڅوم د ماشومانو دپاره دوی ژوند پرې بچ شي خیر دی که زه مړ شم او دوی پرې بچ شي زما خپل ملګرو ته مطلب دا دی ټولو ته دا درخواست دی دا وروڼو ته زما ده چې د چا زما سره امداد څه مرسته کېږي د الله رضا دپاره نو ما سره یې وکړئ زه ډېر زیات خراب شوی یم دا ماشومانان بیماران دي ټول او زما مطلب دا د هېڅ وس نشته نو څوک لکه دا زما وروڼو چې زما د زیاته ختلي ډېر په ګرانه په مشکلات راختلي
مخکې ما هم یو آپشن کړی یو پروګرام مې کړی په هغه کې مطلب دا دی زه هم په چال پوه نه شم نو زما دا خواست دی تاسو ته که زما دا غږ څوک په مطلب دا دی بهر ملکونو کې اوري پاکستان کې دننه اوري نو زما سره د امداد او مرسته وشي زما د دې ماشومانو د ژوند په بد شي د دې د میاشتې خرچه چې کوم ده نو تقریبا 14000 روپۍ په یو ماشوم راځي او 14 په بل راځي 28000 روپۍ چې کوم ده د دې میاشتې دغه راځي د علاج راځي استنې او ټیسټونه او دا او زما سره پر نور درک نشته چې زما سره څه وس نو ما دا دویم پیر چې کوم دی ما ویډیو ته نه کوله خو الله د رضا دپاره چې چا زما سره مرسته کېږي بهر ملکونو کې څوک اوري پاکستان کې څوک اوري نو په هر ځای کې چې څوک اوري مطلب دا دی زما سره د مرسته لکه وشي اوس نن سبا کوم د دې باندې چې پیسې لګي انجکشن باندې نو هغه پیسې کوم ځای نه راځي هغه پیسې خو زه د یو نه راواخلم د بل نه راواخلم ټول مې قرضې کړي دي د یو بل نه اوس هغه خلک چې کوم دي زما رشته داران هغه مطلب دا د هغو نور وس نشته مالی نشي راکولی شته رانه غواړي مزدوري چې زه خو مخکې کولې تلم د کولې په کان کې به ما مزدوري کوله خپل بچو له ګنو ته بدلم په ګنو کې به مو دا شپږم کال د زه د کوره چې د نه مو دا بچي مې خرابېږي علاقېږي د بیمارتیا د لاسه نو دا د بیمارۍ پیټه چې کوم دی دا به ډېر زیات دروند شوی دی ما سره مرسته وکړئ دا پیټه را سره اوچت کوي په دې کې زما سره امداد وکړئ داسې وخت راغلی دی چې د دې انجکشن ختمې شوي او انجکشن پکاري او بیا تاسو سره نه دا چې انجکشن ختم شي زما سره پیسې نه دا بیا بیهوشه کېږي مطلب دا د یو ټایم قضا شو نو نیمه ګنټه بعد بیا بیهوشه بیا زه نه بیا زه دا ګاډي نوسیا کوم او هغه ته رسوم هسپتال ته د دې غرونو نه نو زما څه وس نه راځي د خدای په چارو ما سره د خپل مناسب چا سره چا د دوان وس کېږي چا د مطلب دا د مالي مرسته وس کېږي زه دا نه یم چې ما سره د نقد میلو شو د وایي ماله څوک رانه کړي د هر څه چې وس کېږي ما وزیر اعلی صاحب ته پکې مې درخواست پیش کړی نو ما وی چې لکه زما د زوی ستنې سرکاري شي پیسې څوک مطلب دا د لږ ډېر راکړي زموږ په ګزاره روانه شي زما ډېر زیاته غریبي ده او ډېر مجبوره یم که نه ما میډیا ته دا بیان نشو ورکولی په 4 ورځ باندې زه شرمېدم خو چې زه وس مې ختم شو نو د هغه نه وروسته مې میډیا ته دا بیان ورکړو د الله د رضا دپاره څوک چې زما دا مرسته مطلب دا د ما سره کولی شي نو د موبایل نمبر وایم په هغه باندې زما سره د رابطه وشي 0345 17 35 144 دا مې نمبر دی په دې پیسې هم کولوله څوک چې زما سره رابطه کوي مرسته کوي د الله رضا دپاره که څوک زما دا ګرده اخلي مطلب دا دی زه خپله ګرده خرڅوم زما په بدن کې بل څه قیمتي شی هغه هم خرڅوم د دې بچو د علاج دپاره د دې علاج پې مکمل شي ګران ملګرو د طارق عزیز کور والا او د دې ماشومانو مور هم زموږ سره ناسته ده چونکې که دا ماشومان په دومره تکلیف کې دي نو دغه ټول تکلیف سره مور به هم برداشت کوي یې سره یو څو خبرې کوو خورې السلام علیکم وعلیکم سلام خورې جی ته راته دا ووایې که نه ته راته هم ووایې ته خو د دې ماشومانو د اقبال هم کې اوس حالات څومره سخت دي لکه انجکشن یې که نه یې زموږ ماشوم دی دا 2 کاله 9 کاله نه سیوا شو او د شکر بیماری یو جنکۍ یو هلک څه امداد زموږ سره کولی شي تاسو نو کوي دا مرسته کولی شي ډېر ډېر شکریه ادا کوي او ویستله زموږ د رزق درک نه لګي د زموږ د لوږې نه زموږ مړ کېږي او ستنون ورته لګوو زموږ هېڅ 4 وس نه لګي په کوټه باندې له پاسه پتری دی دا موږ خاص کړ دي زموږ هېڅ 4 وس نه لګي نوره که دا پلیټه دروند شوی دی ما پسې که تا ما سره امداد سره کولی شي ښه ډېر ډېر شکریه ادا شي بچې ستاسو نوم دی نازي لږ تیز وایه ته ناجوړه یې څه چل دی تاله بچې شکر مرض دی هیڅ صدرک زموږ نه لګي له پاسه کوټه باندې پتری هغه خرڅ کړي دي او ځمکه هغه خرڅ کړي دي زما پلار باندې خرڅه دي او یو نه خرڅ کوو بل نه نور مونږ څوک نه راکوي زموږ په کور کې وړه یو ساعت یو بل ساعت بیا نه یو نه خرڅ کوو مونږ وړي زما پلار او بل نه او دا ګولۍ مال راوړي دي دا ما ختم کړي دي دا پاتې دي دا 3 ګولۍ نور نشته زما رور هم دا جوړ دی دا ستن دی دا ټشتونه دي هېڅ هم نشته مونږ سره امداد وکړئ لږ غونته کې جیب لږ غونته کې ځمکه وه هغه مونږ هم خرڅ کړي دي له کوټه پاسه باندې پتری وه هغه مونږ خرڅ کړي دي او هېڅ هم نشته مونږ سره امداد وکړئ ته چې کله ناجوړه یې بچیا چې کله بیا تا باندې څه تکلیف وي د شکر مرض و چې دا ګولۍ ختمې شي بیا بس زه نشه کېږم بیا نه بیا زما پلار یو نه روپۍ خرڅ کړي او بل نه بیا کاته هسپتال ته بوځي موږ سکول ته نه ځې بچیا نه نه سکول ته نه ځم نور دې هم سکول ته نه ځي نه بچیا ستاسو نوم دی احسان علي ته هم ناجوړه یې بچیا او څه چل دی شکر روان او ستنې ځان ته پخپله وایې که څوک درته وایي
په خپله زما پلار راته هم وایي او څو ورځې پس یو ستن وایي روزانه یو ستن و څه ټایم وایي ستن ماښام چې ستن دې نه وي والي بیا د باندې تکلیف وي او په دې ځینې کې درد راځي او بېهوشه کېږم بیا او بس کور یې ټوله ورځ او کور پلار سره یې او او ستنې در سره یې که نه یي بچیا او ستنې دا ستن دی را سره دا وه په دې کې دوايي واچوې نو بیا یې وایي او دوايي پکې که نه ختمه شي اکثر دوايي ختم شي بیا په دې ځینې کې درد راځي بیا زما پلار ګاډی کوي مونږ کته بوځي هسپتال ته ګرانو ملګرو دا د دې طارق عزیز د دې کور والا ماشومانو ټولو خبرې اترې تا واورېدې کله هم چې یو ځای ته داسې موږ تګ کوو نو هغه د ډېر زیات تحقیق او ډېر زیات معلوماتو نه بعد کوو طارق عزیز ژوند چې دی هغه واقعي ډېر زیات په مشکل کې دی طارق عزیز دې ته هم تیار شوی دی که څوک زما ګردالي او د دې په عوض کې زما د بچو علاج کېږي او ماله پیسې راکوي چونکې د دې ماشومانو صرف او صرف د وخت کې علاج دا دی ډاکټران وایي چې دی ته به دا انجکشن یې لګي په دې باندې به دی ټیکي او ژوندي به وي که دا انجکشن یې بندې شوې د دې بل قسم څه اپریشن څه نور څه علاج تر اوسه پورې ډاکټر نه یې تجویز کړی صرف انجکشن یې دی دا د میاشتې په دواړو ماشومانو باندې تقریبا د 30,000 روپو پورې لګي نو یو میاشت نه دا هواره میاشت ده خو ګرانو ملګرو زما د خپل ټولو مسلمانانو او ورونو نه دا درخواست دی چې په دې سکرین باندې موجود زموږ د دې ملګري نمبر طارق عزیز نمبر دی تاسو د ده سره په خپله رابطه وکړئ د ده حال احوال د ده نه په خپله معلوم کړئ د ده نه په خپله تپوس وکړئ چې د ده په ژوند کې څه مشکلات دي د ده سره خپل امداد تاسو وکړئ که څوک 1 روپۍ امداد کولی شي که څوک 1,00,000 روپۍ امداد کولی شي د دې طارق عزیز سره یو کوي د دې واړو ماشومانو ژوند داسې واړه ماشومان چې دا په سکولونو کې ناست دي دا ټیک ټاک دا بار منډې وایي لوبې کوي خو دا ماشومان چې د دې مرض سره مبتلا دي الله دې وکړي چې د دې د مرض څه علاج هم روزي او د دې دا مرض دې لرې شي د نورو ماشومانو په شان دی دې هم لوبې وکړي او طارق عزیز دې بیا خپله مزدوري وکړي او پیر د دې ژوند دې بیا الله پاک په خپل ټریک باندې واپس راولي د دې سره زموږ دا نننی پروګرام د سانګړۍ د سر نه خپل سر ته رسي خو زه هم د دې تمې سره دا پروګرام ختموم چې تاسو ټول نه څومره چې هم کېږي طارق عزیز سره به امداد کوو انشاءالله الله پاک دې د دې د ماشومانو ټولو مسلمانانو نه دې الله پاک ټولې بیماریانې ختمې کړي ډېره زیاته مننه